سم سپارا دیارلسم رکو سورہ یوسف دریم رکو. دولسم سپارا دیارلسم رکو سورہ یوسف دریم رکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذي اشتراه من مصر اوے اخسڑی چاچ اخیستیو د مصر لامرأته خپل خزیت اکرمی مسواهو د عزت سره وساته عسى ان ينفعنا آزر دی چې دی به مونږ ته نفع راکي او نتخذه ولدا یا مونږ به د خپل زوی وګرځو. وکذلک مکننا لیوسف فی الارض دقه شان مونږ یوسف ته اوسېدل ورکړو په ځمکه د مصر کې ولنعلمه من تاویل الاحادیث او دی لجاته چې مونږ د خبرو انجام وښایو. والله غالب علی امره الله په خپل کار غالب دی ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق پوهه نه لري. ولما بلغ اشده هر کله چې د خپل پوره قوت ته ورسېدو آتیناه حکما وعلما مونږ د تور عطا کړو حکم او علم. وکذلک او دک شان نجزي المحسنین مونږ بدل ورکو نیکی کوونکو ته. وراودته التي د ده ورغلاو کول وکړو ځان ته مایل کول وکړو ښځې هو چې دی فی بیت یا د چا په کور کې عن نفسي خپل ځان طرف ته وغلقت الابواب دروازې بند کړې. وقالت هیت لک ورته وی ما ته راشه. قال معاذ الله د وی زه الله پناه غواړم انه ربي بېشکه زما مالک ته احسن از مسوایا ما ته ښه ځای راکړو ما پرورش کوونکی دی. انه لا يفلح الظالمون بېشکه الله ظالمانو له کامیابي نه ورکوي. ولقد همت به بېشکه ضرور ده هم اراده وکړه وهم بها او دی هم د ده اراده وکړه لولا اذ رأى برهان ربي که چېرته یوسف علیه السلام د خپل رب دلیل نه وی کتلی. کذلک لنصرف عنه السوء دا دی لجته چې موږ له درې کړو د نه بېحیایي بدګړه والفحشاء او بېحیایي. انه من عبادنا المخلصین بېشکه دی زمونږ خوښ کړی شو بندګانو نه دی. واستبق الباب دروازې طرف ته یې منډه کړه. وقدت قمیصه من دبر او د ده کور ته وروستو طرف ته وڅیرلی شوه. والف یا سیدها لدى الباب او دوی دواړو پیدا کړلو دروازې خواته د دې ښځې خاوند. قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا زلیخې وې څه سزا به وي څوک چې د ستا کور والو بد وغواړي الا مګر دا ان یسجنه چې دی قید کړلی شي او عذاب علیم یا درد والعذاب ورکړلی شي. قال هي راودتني عن نفسي یوسف علیه السلام وې دې زه خپل ځان طرف ته مایل کول وغوښتلم چې زه خپل ځان حفاظت ونه کړم. وشهد شاهد من اهلها ګویي وکړه یو ګویي کوونکی د دې زلیخې ده ماما ده زوی. ان کان قمیصه که چېرته وي کمیس د ده قد من قبل له مخکې نه څیرلی شوی فصدقت بیا دا ښځه رښتونې ده وهو من الکاذبین او دی غلط دی. و ان کان قمیصه قد من دبر او که چېرته د کور ته څیرلی شوي وروستو طرف ته فکذبت بیا دا ښځه دروغجنه ده وهو من الصادقین او دی رښتونی دی. فلما رأى قمیصه قد من دبر چې ویې کتو کمیس عزیز هغه وروستو طرف ته څیرلی شوی قال انه من کیدکن بېشکه دا د ستاسو ښځو مکر دی. ان کیدکن عظیم بېشکه د ستاسو ښځو مکر ډېر لوی دی. یوسف اعرض عن هذا ای یوسف د دې خبرې په خیال کې مه پرېوځه واستغفري او ای ښځې ته معافي وغواړه د ذنبکه د خپلو ګناهونو انکې کنت من الخاطئین بېشکه ته له خطاکارو نه یې.